هسې تاسو څه وایئ چې د چا د کور په مخ کې یو نهر وي او دغه کس 15 وخته په دغه نهر کې لامبي، سحر هم لامبي، غرمه هم لامبي، مازدیګر هم لامبي، بیا دغه رنګې ماښام ماسخوتن هم لامبي، نو تاسو څه وایئ چې د ده په جسم به خیرې پاتې شي؟ هیڅ کله نه، د ده د جسم نه به خیرې مکمل پاتې شي. دغه رنګې کوم مسلمان چې 15 وخته مونځ کوي، حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم مسلمان چې 15 وخته مونځ کوي د ده د جسم نه دا ګناهونه داسې پاکیږي څنګه چې د دغې کس په نهر کې د لامبلو سره دغه خیرې ختمیږي. د هر مونځ سره د سحر مونځ چې وکړو د سحر مونځ سره الله رب العزت ستا ګناهونه پاکوي، دغه رنګې د غرمې سره، دغه رنګې د مازدیګر سره. په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو مونځ نه واخله تر بل مونځه پورې د انسان نه چې څومره واړه ګناهونه وشي الله رب العزت په دغه مونځ سره پاکوي. څنګه چې مونږ او تاسو د سحر مونځ وکړو بیا د ماسپښین کوو، نو د سحر د مونځ نه واله تر ماسپښینه پورې زمونږ د اعضاونه، زمونږ د لاسونو، زمونږ د خولې، زمونږ د سترګو، زمونږ د مزغو، زمونږ د جسم نه چې څومره ګناهونه شوي دا ټول الله رب العزت معاف کوي. او د امام ابو حنیفه رحمه الله دغه دا کرامتو هغه به دا لیدل، هغه به فرمایل چې کم مسلمان اودس کوي، امام صاحب به دا هغه کتل به دا دغه کرامتو کم مسلمان به چې اودس کولو او د اودس سره به د د جسم نه چې کمه کمه ګناه هغه ختمېده، وینځلی کېده، اب هغه ته ښکارېده. لکه مثال د لاس نه به چې کومه ګناه شوې وه او کله به اودس کې هغه لاس ووینځلو نو امام صاحب به دا کتل چې د هغه د لاس نه کومه ګناه پرېوځي او کومه ختمیږي. غرض مې د خبرې دا دی مسلمانانو ورونو چې یو مسلمان هم د ګناه نه پاک نه دی، یو انسان هم پاک نه دی. قدم په قدم ګناه دومره عام شوې ده چې موږ نه په هر وخت کې ګناه کیږي، زموږ د غوږونو نه ګناه کیږي، زموږ د سترګو نه ګناه کیږي، زموږ د خولې نه ګناه کیږي، زموږ د خپلو لاسونو نه ګناه کیږي. نو موږ او تاسو ته پکار دی چې په دې باندې استغفار سره سره د 15 وخته مونځ پابندي کوو. کوم مسلمان چې د 15 وخته مونځ پابندي کوي نو د ده ګناهونه به الله رب العزت معاف کوي. د یو مونځ نه واله تر بل مونځه پورې چې د ده نه کومه ګناه کیږي او بیا دی اودس کوي، دغې اودس سره به الله رب العزت د ده د جسم نه چې کوم ګناهونه شوي به الله رب العزت معاف کوي. مونځ هسې یو لوی نعمت دی د الله رب العزت چې د الله قرب پې حاصلیږي، د الله رضا پې حاصلیږي. او دا مونځ یو داسې اهم عبادت دی چې د کفر او د مسلمانۍ ترمنځ، د کفر او د اسلام ترمنځ چې فرق واضح کوي هغه صرف او صرف دا مونځ دی. نو هر مسلمان ته پکار دی چې د مونځ پابندي وکړي. څنګه چې ما تاسو وویلې چې ګناه هسې ډېره عام ده او هسې قدم په قدم ګناه ده، نو پکار دی چې موږ او تاسو د مونځ پابندي وکړو. نو د دغه نهر مثال دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم مسلمان 15 وخته مونځ کوي د ده مثال به داسې وي لکه یو انسان چې 15 وخته په نهر کې لامبي. څنګه چې په نهر کې د لامبا سره 15 وخته لامبا سره د انسان په جسم باندې یو خیر هم نه پاتې کیږي، لږ خیر هم نه پاتې کیږي، دغه رنګې په 15 وخته مونځ سره د انسان په انسان باندې یو ګناه هم نه پاتې کیږي. د ده د جسم نه به ګناهونه ټول دا تویږي، پاکیږي به. الله رب العزت دې وکړي چې موږ د مونځ پابندي وکړو په خپلو وختونو باندې او الله رب العزت دې موږ صحیح مونځګزار جوړ کړي. اول دې الله رب العزت په دې خبرو باندې ماته د عمل کولو توفیق راکړي، بیا تاسو ته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.